محفل کې د الله رب العالمین نه خپل حاجتونه په زړه زړه کې وغواړئ، په یقین سره وغواړئ. دعا غوښتلو په وخت کې به په الله شک نه کوئ، په الله به ګمان نه کوئ. ادعوا الله وانتم موقنون للاجابه. دعا وغواړئ په داسې حال کې چې په الله باندې مو پوخ یقین وي چې دعا مې قبوله ده او دعا مې د قبلېدو ده. د هغې دعا د قبلېدو درې صورتونه دي. یو دا ته چې کوم څیز د الله نه غواړې هغه درله په دنیا درکړي. دویم دا ته چې کوم څیز د الله نه غواړې هغې کې ستا دپاره د الله په نس خیر نشته، نو تاله د هغې نه الله بهتر هغه څیز درکو کوم کې چې ستا دپاره الله خیر مقدر کړی دی. او دریم دا چې دنیا کې درله الله دعا قبوله کړله، خو د هغې هغه اجر الله آخرت ته پرېښودلو. الله په علم کې ده، په آخرت کې به ته په یو ځای کې راګیرېږي او بیا به در سره هېڅ سهاره نه وي. ستا دا دعا به الله رب العالمین د محشر هغې سختې ته سنبال کړي وي، نو په هغه ورځ باندې به یې تعالی الله رب العالمین صله او بدله درکوي. نو دعا چې غواړئ په داسې یقین سره غواړئ چې الله رب العالمین زما دعا قبلی. د دعا د غوښتلو په وخت کې به غفلت نه کار نه اخلئ. دعا چې غواړئ ان الله لا يقبل الدعاء عن قلب لاهن. الله رب العالمین د غافل زړه دعا نه قبلی چې ژبه په دعا لګیا ده او دماغ په بل ځای کې ګرځي را ګرځي، چې د دماغو د زړه او د ژبې د دریو واړو کنیکشن یو شو او تا الله رب العالمین په زړه کې متوجه کو. ته الله ته داسې ودرېدلې لکه سوالګرې چې چاته ودرېږي او کشکولې ورته مخې ته نیسلې وي او ځان محتاج ګڼي او څه غوښتل غواړي، نو بیا ته ګوره چې الله رب العالمین ستا دعا قبلی او کو نه قبلی. دې وجې نه زما محترم ورونو، په داسې محفلونو کې د الله رب العالمین نه دعا غواړئ، خامخا غواړئ. کله کله الله رب العالمین بعضې دعاګانې ډېرې زر قبولې کړي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو اسې هم مستجاب الدعوات و. یو ورځ ابو هریره رضی الله عنه راغی او د دواړو جهانو سردار مبارک ته ډېر په ګیلې سره دا خبره کوي، د الله حبیبه مور خو مې د مخکې راسې کافره را روانه ده، اسلام یې نه راوړلو، خو نن مې ستاسو په حق کې څه خبره وکړله او مور مې راته ډېر بد جواب راکو، ډېر زیاتې خفه کړم. نو د الله محبوبه د الله نه دعا وغواړه زما د مور دپاره، الله رب العالمین ورته هدایت نصیب کی. رحمت للعالمین دواړه لاسونه پورته کړل. اللهم اهد ابي هريره، اللهم اهد ابي هريره، اللهم اهد ابي هريره. ربا د ابو هريره مور ته ایمان نصیب کا، الله هدایت ورته نصیب کا. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وی د دواړو جهانو د سردار مبارک دعا چې مې څنګه واورېدله، بس زر د هغه ځای نه را ووتلم، کور ته په منډه منډه را روان یم. چې کور ته را ورسېدم د بار نه مې محسوسه کړله مور مې پردې را ځوړندې کړي دي. زه پوه شوم چې مور مې زما راتلل دننه کور ته لا نه غواړي. د دننه نه راته آواز وکړو ابو هریره دننه مه راځه، لږ انتظار وکړه. فرمایي د اوبو شړپارې مې واورېدلو، ګمان مې دا راغی لکه چې زما مور غسل کوي. چې څنګه یې غسل وکړو کپړې یې واغوستلې، هغه ضروري ستر دپاره یې کپړه د سر نه چاپېره کړله او لوپټه یې پرېښودله او دغه شانتې د کور نه بهر را ووتله او ما ته یې وویل ابو هریره کور ته دننه راځه. زه چې څنګه کور ته ننوتلم وی ما ته یې وویل کلمه راته ووایه. ما ورته کلمه وویله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. فرمایي وی د کور د دروازې نه بیا په منډه منډه راغلم او رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم مخې ته په ژړا شوم او ما ورته وی د الله محبوبه لوی ارمان مې پوره شو ستاسو په دعا باندې. زما مور تاسو دلته دعا وغوښتله
عرش باندې الله قبول کړلا او زما د مور په زړه کې الله د هدایت نور ور واچو زه چې کور ته ور رسیدم هغه غسل شروع کړ او پاکي کپڑے واغستلې کلمه وویله مسلمانه شولا خدا الله حبیبا یو دعا درنه بل غواړم بس دا راته صرف وکا د ټول جهان سردار مبارک او خندل ما ته وی سغواړي نور سغواړي د ټول جهان سردار مبارک ته فرمایي وی ما د پاره دا دعا وغواړه چې زما د مور سره او زما سره د مؤمنان مسلمانان محبت شروع کی فرمایي د ټول جهان سردار مبارک را لدا دعا هم وغوښتله فرمایي وی په کوم ځای کې چې مؤمن نارینه او مؤمن زنانه وسیدلو زما سره او زما د پوره خاندان او د کور سره د هغې په زړونو کې الله رب العالمین محبت ورواچو دعا غواړئ رونو د دعا نه استغنا مه کوئ مونږ او تاسو نن سبا ځان ډېر مستغني کړی دی یو مؤمن الله ته رجوع نه کوي یو مؤمن د الله نه غواړي نه او کو غواړي نو سوچ په دکان کې دی سوچ په ملازمت کې دی ژبه یې لګیا ده او دعا غواړي د غافل زړه دعا الله نه قبلوي ته خو یو ورځ د زړه د اخلاص د الله نه وغواړه او بیا ګوره چې الله ستا دعا قبلي او کو نه قبلي دا الفاظ را نقل کوي ان ربکم حیی ستاسو رب ډیر حیاناک دی کریم ډیر عزتمند دی یستحی عبده د خپل بندنه ورله حیا ورزي ان يرفع يديه عنده چې بنده به الله تخپل دواړه لاس پورته کی ثم يردهما صفرا الله به خالی را واپس کوي تاسو په دې کلی کې چرته یو معزز سړی وي او څوک حاجتمن ورله کوسې له لاړ شي دا غزړه دا نه غواړي چې وس یې کېږي او خالي لاس به را رخصت کی دا د هېچا زړه نه غواړي نو که ستا په دروازه یو سړی ودرېدلو او ستا دا سود نه کیږي چې دې زمانه خالی لاسونه لاړ شي نو د رب ذوالجلال چې د اغنیا او غنی ذات دی د بادشاهانو بادشاه ذات دی د خزانو مالک ذات دی هر څه د هغه په قبضه قدرت کې دي نو چې کوم بنده هغه رب ذوالجلال تخپل دواړه لاس پورته کړل الله یې چرته خالی نه را واپس کوي الله یې خامخا ډک را واپس کوي الله رب العالمین دی نن په دغه اجتماع کې زمونږ او تاسو د دې شرکت د خاطره مونږ او تاسو الله نه یو دعا غواړو الله مونږ ته دنیا او آخرت دواړه راته ښایسته کا ډېرونو ته مې امین په تیزه ووایه هغه شاته ملګرو ته هم امین په تیزه باندې ووایه الله رب العالمین دنیا او آخرت زمونږ دواړه ښایسته کا الله نه چې خیر غواړئ الله رب العالمین نه چې ګټه غواړئ د دنیا او د آخرت د دواړو ترنه غواړئ یو صحابي له جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیمار پرسۍ لځي هغه صحابي بیمار شوی دی خو داسې بیمار دی چې د ډېرې بیمارۍ د لاسه دا وجود دومره ټپ شوی دی لکه چنچڼه ساره کالفروخ حدیث کې راځي رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم ترنه تپوس کوي وی ځان ته به د خیرې خو چرته نه کړي هغه ورته وی د الله محبوبه نورې خیرې خو مې نه دي کړي خو دا یو لفظ مې ویلی الله چې ما دپاره د کوم عذاب په آخرت کې مقرر کړی وي ډېر تیریږم د آخرت د عذاب نه خدای هغه تکلیف را باندې دنیا کې راوله د دواړو جهانو سردار مبارک ورته فرمایي ولې دې د الله نه خیره کړې ده ولې دې د الله نه د ځان دپاره تکلیف غوښتلی دی او عذاب غوښتلی دی هل لا قلت ربنا آتنا فی الدنیا حسنه نو خو داسې به دې ویلي و د خدای مسلمانه چې الله دنیا کې راته هم ښکلې زندگی راکې الله آخرت کې راته هم ښکلې زندگی راکې خدای دنیا مې هم د خوشحالۍ کې الله آخرت مې هم د خوشحالۍ کې ته الله نه سوال کې چې آخرت کې د کوم عذاب راله مقرر کړی دی دنیا کې راته راکا نو دا خو ته ځان ته خیره کې او بددعا کې دا خو مناسبه نه ده لا تدعوا على انفسكم ځان ته چرته خیری مکوئ لا تدعوا على اموالكم خپل مالونو ته چرته خیری مکوئ لا تدعوا على اولادكم خپل بچو ته چرته خیری مکوئ